او دا هر یو باغ خپل علاقه کې خوشاله دی کله اوبو هغه زناور د اوبو هغه حیوانات چې تراوړي مې پوچا باندې کیدا لږ ساعت بعد هغه ساوخیږي او مرشي هر یو حیوان هر یو شی الله خپل منزل کې خوشاله ګرځي خوشاله دی یو قسم مخلوق دی چاہی دا انسان وئی دا انسان چې په کم ځای کې نو دا الله شکر وباسي او باغ ځای کې خوشاله دی انسان که په اوبو کې دننه دی بیا هم الله ته او دا الله نه سوال کوي او الله ته فریاد کوي الله سره تعلق ساتي کاغذ اوبو دننه اړم دی هغه گیس راو باسی هغه پټرول ډیزل راو باسی بلا انجینیران دی هغه هفته په سمندر کې تیرای والدی خوشحاله دی حضرت یونس علیہ السلام دریاب کې د مئی په ګیډه کې پروت دی اول دی چې وی وظنون اذاب مغاضبا وظن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یونس علیہ السلام دریاب کی دے نمائی پا گیڑا کی دے واغ زائم دا اللہ سر تعلق ساتھی اللہ رضا گئی اللہ خوشحالی او دا اللہ نے سوال گئی کہ انسان پا حوارت نکا دے پسم دے نواردیو میں انسان خوشحال دے او دا اللہ اندو سناوئی یونس علیہ السلام دریاب پویخ کی پروت دے اب یام اللہ سر تعلق یو حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تفضلونی علی یونس بن متا ما پا یونس بن متا باندی مغورہ کوئی نو قرآن کے خواہ اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گئی سبحان اللذی اسرا بیعبدی لیلا پاک دیا غزات چخبل بندائی دشمی بود او اسمانونو دے رسول محراج دے بودلے دا حدیث مطلب دا دے کہ پا انسانانو کی برس ہوتلے نو زمانہ برس ہوتنے تلے زبر آسمانونو تخاتلے اور کہ پا انسانانو کی خطا سوکتلے یونس علیہ السلام نا کتا سوکنے تلے خوبارے منگا اللہ تا یو شانیو دا حدیث مطلب لا تفضلونی علی یونس بن متا ما پا یونس ابن متا پا دی حیثیت مغورک ہوئی چه زبر علارم اللہ تا نزدیشم آکا تلارم دا اللہ نلرشو نور فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دے سردار دا انبیاء علیہ السلام دے امام المرسلین دے نور آگا سمے آگا انسانان آئی بسمہ کی خوشحال دی غر کی انسانانی نوغی بغر کی خوشحالی بانڈچیان پا بانڈو کی خوشحالی دغرونو پا سرونو کی خوشحالی وارو کی خوشحالی زنگلو کی خوشحالی خدا دری وارا زائیونا کپا اوگو کی که میوانات اسی کپا سما کی اسی کپا غر کی اسی دیالا خوشحالی چه امنی
که امن نہیں په دریاب کې سیلاب راشي خړې اوبه راشي طوفان راشي نو د دریاب هغه میان وړاندې شي پښتانه وایي خړې اوبه وړاندې میان چې دریاب کې امن نه وي د دریاب ځناور هغه په امن نه وي نو هغه یې خپه وي او هغه یې خوشحاله نه وي هغه یې په سترګو ړانده شي بیا یې واړه یو اړخ او بل اړخ ته نیسي او رالي او ریته یې ځان لا که په سمه کې انسانان او ځناور وي خو په سمه کې امن نه وي فساد وي بیا هم هغه یې په هغه سمه کې خوشحاله نه وي او که په غار کې ځناور وي خو غار ته اور ورته کې نو ځناور څه منځ پورې منډه وهي و چې اور د یو خوا د بل خوا نه چاپېره شي هغه اوسای هم پکې وسوځي هغه مږي هم پکې وسوځي هغه ځناور هم پکې وسوځي د ټولو نه اهم شی هغه امن و او دې وجې ابراهیم علیه السلام چې کله دعا کوي نو ابراهیم علیه السلام په خپلې دعا کې د امن آواز کوي او اول امن غواړي نو هغه وایي رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وازما روا دا کله د امن ګرځو رب اجعل هذا البلد آمنا الله لا کله د امن ګرځو وارزق له من الثمرات او دې الله می ورګا رزق والله ورګا د خوراک نه د میونه مخکې ابراهیم علیه السلام د امن دعا کوي ځکه چې امن نه یې د ډوډۍ په خوراک او په خوند سړی نه پوهېږي امن نه یې دشمني ده ټوپک دی جنګ دی ډزې دي نو په هغې کې ماشومان خو پرېږده هغه ځناور هم واښه خوراک پرېږدي د ټولو نه اهم شی هغه امن و کله چې امن یو ملک کې راشي په هغې کې سوکالي او خوشحالي راشي د دې وجې نه الله چې قریشو باندې احسان کوي نو په هغې کې دوه احسانات ذکر کوي الله وایي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف رب چې دای ماړه کړي دي د لوږې نه وآمنهم من خوف امن ورکړی دی لره د یارې نه امن ورسره ذکر کړ کله چې یو ملک امن وي پای کې بیا خوشحالي وي زمیندار بیا پټي کې کټه چوله یهودي خان او نواب هم په امن باندې روان یې پروا یې نه مولا او طالب هغه هم بیا خوشحاله چې کله امن وي او چې امن ختم شي بیا هغه سوکالي او خوشحالي هغه ختمه شي د دې وجې نه په عربو چې الله ډومبې احسان زما دي نو الله وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا یاد کئی اللہ نعمت بتا سبحان دی احسان بتا سبحان دی احسان صدے اغدا اس کنتم آداءن چکل تاسو دی او بل دشمنان وئی کل چامن نی او دشمنائی شروع شی بیا خوشحالی ختم شي مالداری دولتمندی ملکی خانی او نوابی
او چې امن ورته نه یې د کوره نشي وتی که چېرته وځي نو د کور ټولو خلکو سره غمي ښځو سره غمي ماشومانو سره غمي چې په لاره کې ورته چا بمي ښیي نو په لاره کې ورته څوک ناست وي نو تر څو چې هغه کور ته نی راغلی خوشحالي نه یو نو قرآن کې الله احسان دا ذکر کوي الله وایي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا ستاسو زړونه یو بل کې ورستله ستاسو مینه پیدا کړه تاسو د الله په کتاب د الله په نعمت روڼه وګرځېدئ هغه مینه یې راوسته امن یې راوسته نو په ټولو کې اهم شی امن دی د دې امن دپاره اسباب پکاري چې امن به په څه راځي نو هغې امن له حکومتونه اړوي هغې له فورس استعارهی هغې له انتظامیه جوړوي هغې له پولیس او فوج جوړوي چې امن راشي بیا هم امن نشته دا ولې د امن اصل نسخه نه ده معلومه چې امن به څه راځي هغه نسخه الله خیل ده که موږ هغه نسخه د دې سره یو ځای کو ماجون دي جوړ کړو امن به راشي هغه نسخه څه ده هغه الله وایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم الذین آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هغه کسان چې هغه ایمان راړه او بیا د ایمان سره ظلم یو ځای نه کړه قرآن داسې لفظ وي چې ټولو له شامل شو ظلم پردی حقوال پردی حق ختمول کاغه د الله ختمه هغه لوی ظلم دی چې شرک ورسره کې د مخلوق هغوی هغه د هغه حق نه ورکې هغه سره ظلم دی لور خور حق ختمه هغې سره ظلم دی نه ظلم دا یو عام لفظ قرآن راړو چې دا هر چا حق دی وو تا ظلم وکړ امن ختم شو ملا طالب سره دی ظلم وکړ مدرسې او جماعت سره دی ظلم وکړ ګاونډي او عزیز سره دی ظلم وکړ زنانه سره دی ظلم وکړ زمونږ په دې پښتانو کې چې هلک به مرګ وکړ او روغه به کېده نو په هغه روغه کې به وي دوره پیسې او 2 سواري دا 2 سواري به څوک وي دا به د هغه قاتل خویندې وي چې هغه په سواره کې ورکړي جرم به یو کړی او ظلم به د بل سره کېده سزا به بل له ورکولی شوه زنانه به په سواره کې ورکړی شوي هغه به لکه د وینځو بیا ساتلی شوي ظلم څه و ماشومه به پیدا شوه او ګوته به پکې خو دا د فلاني دا زما د زوی ده دا د فلاني ده د وړوکوالي نه نو هغه لایله پیدا شوې وه وروستو به چې وه جنۍ به ډېره هوښیاره وه عقلمنده به وه سبق به یې ویلی او هلک به لوفر لفنګ و وایي د ده په نوم ده خامخا به یې ده ته ودوي نو هغه به یې هغه ته واده کړه نو بیا به یې کور سمېده نه نو یا به جنۍ ځان ووجه یا به چېرته روکه شوه نو بله لار به یې نه وه خاون باندو سره ونه نه بس سړی دیو کله و جنای لیونای و الګ به هوښیارو خدا هغه په نوم به دا شی په غرونو کې اوس هم شی ګورې او دا ختم کوي د وړوکوالي نه پیلون مګ دی چا دا ظلم دی دا ظلم چې تر څو په ملک کې امن نه راځي هر یو که د ملا سره ظلم دی که د طالب سره ظلم دی که د حکومت وقت سره ظلم دی حکومت ادارې جوړې کړي ځان نه کنه
څه ادارې د ملکي اندروني امن دپاره دي، څه د بیروني امن دپاره دي، سرحداتو دپاره، څه د رشوتیانو د نیولو دپاره دي، انټي کرپشن، څه د ملک د تباهۍ د معلومولو دپاره دي چې هغه انټلیجنس ادارې دي. نو هر یو ته د هغه کار پرېږده که ته پردي کار کې څه کار دی، د مولوي صاحب خو په هر څه کې کار کوي. نو بیا وایي یاره ما سره زیاتې کېږي، ته مه کو پردی کار کوه، پردی کار هغه ته پرېږده، هغه د هغه کار دی، ته خپل کار وکړه. ستا کار دا دی چې خلکو ته قرآن او حدیث وښایه، ستا کار دا دی چې د خلکو تربیت وکړه، د هغوی عقیده او د هغوی عمل سم کا. کله چې تای بنیاد سم که، عقیده دی والله سم کړه او عمل دی والله سم که، زما مهربان بیا به یو ظلم نه کوي. د امن دپاره بنیاد دا دی چې ایمان دې راوړه، ظلم به نه کوې او د ظلم نه به ځان ساتې. او کله چې تا د ظلم نه بچ که ځان او خلک، ته بیا ګوره په خپل امن راځي. درویش کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امن څنګه راوستی؟ د هغه نه مخکې دشمنای وي، د هغه نه مخکې قتل و غارت و، د هغه نه مخکې سپر قوتونه وو. د روم او د ایران هغه ختم شو، هغه سپر پاور یې لاړې او پاور او طاقت یوازې د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. په درویش کاله کې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سټیپ بای سټیپ قدم په قدم کار کړی، هغسې وکړه که نه؟ نو ته د بره نه شروع کې، چې بره نه شروع کې کارغه د خارو تلن زده کولې، نو هغه خپل هم تېر شو، اوس په ټوپونو ګرځي. من کې مصیبت دا دی، من پردی کار په سر خپل رانه پاتې شي. زمون چې هغوی راته ووایي چې موږ سره مرسته وکړو که ورسره، او چې هغه نی ویلي هغه د هغه کار دی، هغه ته یې پرېږده، ته خپل کار واله. موږ خپل کار په مدرسه کې هم اکثر دغسې چلي، مدرس به د محتمیم ذمه داري په سر وایي، یو کار به د محتمیم وي، دی به پکې ګوتې وایي یاره محتمیم صاحب دا ښه ونه کړه، دا ښه ونه کړه. محتمیم به ناظم به د محتمیم کار والي، خپل کار وپېژني چې ستا کار څه دی. کله چې چا خپل کار وپېژند، پښتانه د خپل مالی حساب نه کوي، دی د پردي مالی حساب کوي. دله وایي دا چرته وي، د هغه نه مالی حساب کوي. نو چې ملا مالدار شي، یاره وایي دله چرته نه چانده راځي، خو چې د کوم ځای نه راځي. چې امي مالدار شي، یاره وایي دی چېرته د پوډرو کار کوي، خو چې د پټ خو نه کوي، د پردي حساب کوي، خپل نه کوي. زما مهربان دا مدرسې چې دي دا د تربیت ځایونه دي. تاسو وګورئ د مدرسې نه چې فارغ شي د هغه تربیت وګورئ. زه د یونیورسټۍ خلاف نه یم او د کالج، زه په دې ملیانو کې بدل غواړم. زه وایم یونیورسټي او کالج هم ووایه، ډاکټر هم شه او عالم هم شه، انجینیر هم شه او عالم هم شه، ښه بزنسمین هم شه او عالم هم شه. خو یو خبره درته کوم، د تربیت دپاره د مدرسې غوندې ځای بل نشته. یعنې راشه حساب وکړه، یو ملا راوله او طالبان راوله، نو چې ملا کېني طالب به زر خپل رومیان لرې کړي او استاذ ته به خور کړي او چاپای ته به کېني. او ته د کالج پروفیسر راوله، د یونیورسټۍ او د یونیورسټۍ هلکان راوله، او ته وګوره چې پروفیسر له څومره قدر کوي، تا ته به پته ولګي تربیت کم ځای دی. پاکستان مدارستان جوړول غواړي، چې دا مدارستان شي نو دې کې به امن راځي. دا بدګماني ده چې ګینې مدرسې دهشتګرد جوړوي. مدرسې دهشتګرد نه جوړوي، مدرسې د امن دایان جوړوي، مدرسې د مینې خلک جوړوي، مدرسې د محبت خلک جوړوي. یو سړی وګوره د هغه یو ځای به ملایي او بل ځای به چېرته یو لوی افسر وي، او ته بیا وګوره چې کوم یو د پلار ډېر خدمت کوي. تربیتګاهان یې دا دي، دا مدارس.
او دې سره مینه پکار ده محبت پکار دی او د دې مرسته پکار ده ما چې کوم آیات لوسته هغې کې هم الله د یو زمیندار ذکر کوي چې هغه راغلی او د استادانو دا پرستو مرسته کوي نو الله وایي وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى راغې د اړ د کلي نه د باندې نه یو سړی چې منډې والي قال يا قوم اتبعوا المرسلين ویواز ما قوما تابداری وکړئ د لېږلو شو انبیاوو دی تابداری وکړئ دا مدرسو والا دی تاسو ته دین ښیي ستاسو د بچو تربیت کوي خپل وس نه رسي نو کله یو ته وایي یاره چې کتاب پکې را سره امداد وکړو کله بل ته دا آسان کار دی خدای شته په دنیا کې ما ته په ټولو کې ګران کار دا ښکاري چې چا ته وایي چې چانده راکړه زمونږ په کلي کې دا دي کلیواله مې هم ناست دي ما سره رالل چې کبډي دا هلکان و فاینلي نو ما پسې راشي وایي چې موږ له چانده راکړه زه ورته ورکړم چې کرکټي او فاینلي نو ما پسې راشي وایي چانده راکړه زه ورته ټول نه ډېره ورکړم چې کوډی بله لبی ما پسې راشي نو زه ورله چانده ورکړم خو ما دی دا ګواه دي ما په کلي کې هېڅ چاته چارې نه دي ویلي چې چانده راکړه ما ته ځان به ښکاري زه هم سبا به مې سپینې جامې جوړې وې دا زما په چانده اخیستې دي ملا غریب واسې هم بدنامي کړه نو موږ دا ډېر ګران کار دی او چې یو محتمم هغه اړم دی غریب مدرسه جوړوي ستا بچو له تربیت ورکوي ستا د بچو لپاره نو موږ له خو مرسته پکار ده که نه چې مرسته یې نه شو کولی نو خلاف یې خو نه یې پکار که نه راځئ چې موږ د دې مدرسو حمایت وکړو د دې سره مرسته وکړو دی له ډاډ ورکړو نو نور ډاډ که نه شو ورکولی دا خو ورکولی شو چې موږ راشو او موږ وایو عبدالحق مولوي صاحب موږ والا په شای وټاپو په سټ والا لاس راکړو چې تکړه شه موږ به انشاءالله ملګرتیا کوو موږ به در سره دغسې ده که نه کوو به مرسته که نه ملګرتیا به کوو الله دې ټول اجر ورکړي او دا کوم طلبا چې فارغ شوي دي الله دې د کورونو د خیرونو د برکتونو ډک کړي استغفار او درود وایي چې دعا وکړه اللهم صل علی دعا وکړئ دا کوم طلبا چې نن دې ځای کې فارغ شو الله دې له علم نافع ورکړي او الله دې له د دین خدمت والی دا څومره عوام ملګري علما طلبا چې دې ځای ته راغلي دي او چاپېره په دې غرونو کې ناست دي که کومو زنانو کورونو کې غوږې ښودئ دعا وکړئ چې الله د هغې ټولو کورونه د خیرونو د برکتونو ډک کړي دا انتظامیې والا پولیس والا نورو ادارو والا چې څومره هم راغلي دا ټول زموږ حفاظت لا زموږ مرستې لا زموږ تایید لا راغلي دي الله دې د حفاظت وکړي او الله دې له په خپلو خپلو ځایونو کې ترقی ورکړي الله دې زموږ د دې ملک حفاظت وکړي او الله دې مسلمانانو په ټولو ملکونو کې امن راوړي خصوصا افغانستان او پاکستان دا دې الله د امن ځایونه وګرځوي پښتنو کې دې الله مینه او محبت او اتفاق پیدا کړي الله دې زموږ هغه اعمال څرګند کړي زموږ رب پې زموږ نه رضا شي څومره بیماران دعا وکړئ چې الله شفای کامله ورکړي څومره مسلمانانو نه خویندې مشران کشران چا بیمارانی الله دې شفای کامله ورکړي د چا دشمنانو ترپګنۍ الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي الله د هغې په منځ کې مینې محبتونه پیدا کړي څوک په جیلونو کې پراته وي الله دې په خوشحالو باندې خپلو کورونو ته راولي څومره مسلمانان وروڼه خویندې چې هغه وفات شوي دي الله د هغې قبرونه منور کړي چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړی دی او موږ ته قرآن او سنت ښودلي دي الله د هغې او د هغې د ملګرو قبرونه منور کړي الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي او الله زموږ د دنیا نه د ایمان سره بوځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.